کتونکو تاسو وکتل چې د 10 کلاس او د سیکنډ ایئر کم ریزلټ جو هغه اعلان شو او ټاپ 3 پورې چې کنه ټاپ 3 پورې چې هغه مختلف ګروپونو کې مطلب چې نمبر اعلان شوی هغه ته انعامات ورکړل شو هغه ته د رسایي ورکړل شو او ټول حال چې کوم دی په چیرمن صاحب باندې شاباسه وي او د په ټول ټیم باندې وي زموږ سره سوات بورډ چیرمن موجود دی چې په دې حواله سره سوال غواړي چې خپل تعارف وکړي چې او په دې مکمل ریزلټ په حواله سره سوال غواړي او د دې کسانو چې دا ټایم ځای شو په دې کووډ 19 کې په دغه حواله سره څه پیغام ورکول غواړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو اول خو تاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو مقرره کړه. زه د سوات بورډ د چیرمن په څوکۍ ناست یم. نوم مې پروفیسر سید نبی شاه دی. که تاسو وګورئ نو کووډ 19 نه صرف زمونږ دا نړۍ بلکې د ټوله چې څونه نړۍ دا دنیا ورته موږ ویلی شو هغه ټوله دنیا چې ده هغه ولړزوله او ټول کاروبارونه چې څونه د ژوند هلې ځلې دي هغه ټولې په ټپه شوې او ودرېدې. نو دغه شان که تاسو وګورئ د تعلیم شعبه چې ده هغه هم ودرېده. ماشومان چې دي هغه سکولونه بند شو او کالجونه یونیورسټیانې بند شوې او ماشومانو ته هلته ممکن نه و. د دې وجې نه حکومت وختاً په وختاً په مختلفې فیصلې کولې، کله کلاو کله بندول، خو بیا په دې منځ کې د امتحانونو د راتلو خبره وه. نو د حکومت پر اوس کال فیصله وکړه ماشومان یې مفت پاس کړل ځکه چې هغه ممکنه نه وه په هغه ساعت کې هغه کرونا تاسو ته یاده وه چې هغه ډېره زیاته په تیزۍ سره روانه وه او د انساني ژوند چې دی نه هغه ډېر زیات مطلب چې قیمتي دی. او بیا د تاسو ته پته ده چې د حکومت مثال د مور پلار وي نو هغه د خپل د ماشومان یا د خپل قوم یا د خپل نسل چې دی هغه د تبعیت نه د بچ کولو دپاره مفت پاس کړل. او دا ځل هغوی بیا د کرونا دغه صورتحال که تاسو وګورئ نو څه خو سره موږ لږ عادت هم شو او که څه تاسو وګورئ نو زموږ د احتیاط او د حکومتي چارواکو او د حکومتي سطح باندې چې څونه اقدامات وشو نو د هغې په رڼا کې هغه کووډ 19 چې څومره دی نو هغې باندې موږ تقریبا څه حده پورې کابو بیا موندو. نو حکومت بیا فیصله وکړه چې یاره که دا ټول اګزام موږ نشو اخیستی نو کم از کم چې دا نیم په نیمه موږ واخلو. نو په لسم کې که تاسو فکر وکړئ نو 8 پیپرې دي په هغې کې موږ 4 پیپرې کېښودې، په 4 کې مې امتحان واخیستو او کم اپشنل پیپرې چې وي او دغه شان هم په انټر لیول چې دی په هغې کې 6 پیپرې وي نو هغې کې موږ 3 پیپرې کم چې اپشنل پیپرې دي الکټیو پیپرې چې ته ته وایي اختیاري هغه موږ واخیستې. بیا حکومت په هغې کې وختاً په وختاً فیصلې کولې چې یاره یو ډیټا راجمع شوه چې یاره په دې لازمي پیپرو کې یا په اختیاري پیپرو کې د مارکس په څه لیول اخیستی کېږي. نو هغه ډیټا چې د هغه فیډرل ګورنمنټ ته ورکړی شوه او په هغې کې دا فیصله وکړی شو چې یاره په لازمي پیپرو کې عموماً ماشومان چې دي هغوی نمبرې کمې علي او په دې اختیاري کې زیاتې علي. نو په اختیاري کې چې کمې نمبرې واخیستې هغو بیا فیصله وکړه چې یاره د لازمي کې ورته په هغه ایوریج باندې هغوی ته په لازمي کې مارکس ورکوي او لازمي کې چونکې نمبرې عموماً طور کمې راځي او خلکو سبق نه دی ویلی ماشومانو نو 5% چې دی هغې ورته اضافي مارکس ورکړه. د دې سره سره هغوی یو بله فیصله هم دا وکړه چې یاره د پریکټیکل چې دی کم چې د ساینس ماشومان دي د هغوی دپاره دویم نو پریکټیکل چې دی په هغې کې بلپر په 10 کې 10 نمبرې دي د پریکټیکل او په 12 کې چې هغې کې 15 نمبرې دي. نو په دې کې دا 15 نمبرې چې دي یا 9 نمبرې چې دي نه دا یې په مفت کړې ورته او 9 نمبرې یا 15 نمبرې چې دي د 10 هغې د هغه ماشوم چې په اپشنل پیپر چې کوم دی په تیورۍ کې څونه اخیستې وي په هغه حساب یې هغه ورته الاټ کړې. نن ستاسو د مخې دی چې هغه ریزلټ تاسو ولیده چې یاره په هغې کې څونه ګروپ شو او ماشومانو نمبرې واخیستې او هغه فنکشن وشو الحمدلله او په هغې کې موږ کامیاب شو. جی یو اخرنی سوال مې دا چې په 10 کې چې کوم په 1 نمبر باندې راغلي هغه 15 کسان دي هغه کا ماشومان جنکې د کالکان دي داسې په سیکنډ کې هم لا تعداد راغلي داسې په 3rd پوزیشن کې چې 3rd اګست هم لا تعداد راغلي نو دو د یو شان مارکس اخیستي او د دوی په څه طریقه کار کېږي؟ ډېر ښه کوېشن تاسو وکړو. اصل کې خبره دا ده چې ما تاسو ته مخکې ووایي چې دا لازمي پیپرو کې عموماً مارکس کم راځي او په دې دغه کې په دې اپشنل پیپرو کې مارکس زیات راځي. ځکه که تاسو میتھس ته وګورئ یا فزیکس ته وګورئ کیمسټري ته وګورئ نو دا قسمه پیپرې چې په هغې کې عموماً 100 آؤٹ آف 100 مارکس راځي. نو په هغه ایوریج بیا د هغې په لازمي پیپرو کې مارکس ولګېدل او د هغې سره سره که تاسو وګورئ نو بیا 5% ورته نور میلاو شو. نو په دې وجه باندې هغه مارکس چې کوم موږ راجمع کړل نو د ډېرو ماشومانو مارکس یو شان راتلل.
نو بیا په هغې کې موږ ظاهره خبره ده موږ خو دا نشو کولی چې یاره د یو ماشوم څه حق کېږي او هغه ته موږ ورنکو نو موږ د هغه د هغه حق ورکولو دپاره هغه هم هغه فسټ و سیکنډ و تھرډ و فورت و نو دا په یو پوزیشن باندې موږ ځکه وساتل چې د چا ماشوم حق چې دی هغه ونه وهلی شي او هر ماشوم چې دی چې هغه دغه مارکس هغه تري چې هغه ته فسټ ویلی شي یا هغه ته سیکنډ ویلی شي یا هغه ته تھرډ ویلی شي. اخر کې څه پیغام ورکول غواړئ چې سټوډنټانو ته مبارکباد په حواله سره؟ د ټولو ناول خو زه ټولو چې څونه سټوډنټان دي هغو ټولو ته مبارکباد ورکوم او الحمدلله څوک پکې فیل نشته. بیا ځکه چې ګورنمنټ په اخره کې یو فیصله کړې وه چې یاره 33% څوک فیل دی هغه ته 33% مارکس ورکړي چې پاس څوک خو پکې فیل شته نه. ټولو ته مبارکباد ورکوم د زړه د کومې او ورته دا وینا کوم چې یاره تاسو راځئ کتاب طرف ته راشئ، سبق طرف ته راشئ، قلم طرف ته راشئ. که موږ د کتاب قلم سره یاري وکړو، دوستي وکړو، نو موږ به د نړۍ یو ډېر ښه قوم، مهذبه قوم جوړ شو. نو راځئ چې دا څومره فضولیات دي د دې نه ډډه وکړو او د کتاب او د قلم سره یاري وکړو چې زموږ یو پہچان هم جوړ شي په دنیا کې هم، په قومونو کې هم او دلته په خپل علاقه باندې هم. نو د قلم او د کتاب سره دوستي زما پیغام دی ټولو ماشومانو ته، ډېر نسل ته.